درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. ریاض الصالحین شریف کی دا بل نوی باب شروع شو، نوی موضوع دا بل خبره ده. وی د امام نه مخکې د مقتدی دپاره سجده کول، رکوع کول، د رکوع نه د سجدې نه مخکې سر راپورته کول، د مقتدی دپاره د امام نه مخکې سجدې له تلله، رکوع له تلله، د امام نه مخکې د سجدې نه راپورته کېدل، د رکوع نه راپورته کېدل، دا حرام دي، حرام. امام او مقتدی چاته ویل کېږي؟ امام ویل کېږي مخکې ته، او مقتدی چاته وایي؟ وروستو ته. صرف داسې نه چې ورپسې وي او دی ترې مخکې، په هر څه کې به امام مخکې، مقتدی به وروستو وي. او که مقتدی مخکې کېږي نو دا خو د بیا ځان نه څه جوړ کړو؟ امام جوړ کړو، ولاړ وروستو دی. 1951 نمبر حدیث مبارک دی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه، دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دی. ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی: اما یخشى احدکم، آیا تاسو کې یو کس د دې خبرې نه ویریږي نه، اذا رفع راسه قبل الامام، چې دی کله راپورته کوي خپل سر د امام نه وړاندې، د امام نه مخکې د خپل سر د سجدې نه راوچتوي. امام لا سجده کې دی او د سر راوچت، امام لا رکوع کې دی او د سر راوچت، یا لا امام سجدې له تللی نه دی او د سجدې له لاړو په ځمکه ډېری دی، امام لا رکوع له تللی نه دی او دی لاړو، د رکوع نه مخکې د سجدې نه مخکې که راپورته شو او رکوع سجدې لکه مخکې لاړو، دواړه کارونه دي. خیال هم دی که نه؟ چې نور ورکې تجزي وکړو نو څلور کاره شوه: سجدې له مخکې تلل، سجدې نه مخکې راپورته کېدل، رکوع له مخکې تلل، د رکوع نه مخکې راپورته کېدل. یو نیم کس سم مونځ کوئ، مقتدیانو ګینې د ټولو خطا دی، خفه نه شي. کتلي مې دی هلته پرونی سهار مونځ مې کتلی دی، صرف یو کس ښه په کلار وروستو لاړو، نور څه بچه وه. ښه بهرحال حدیث وری خیر دی، ځان ته به ګورو، هر سړی به ځان ته ګورو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایلی دي تاسو کې یو کس ویریږي نه، یعنی هر کس لا د الله نه ویره پکار ده، د کومې خبرې یره پکار ده؟ په دې خبره کې چې دی سر د امام نه مخکې راپورته کوي د رکوع سجدې نه، یا رکوع سجدې له د امام نه مخکې ځي، د کومې خبرې ویره پکار ده؟ ان یجعل الله رأسه رأس حمار، د دې نه چې الله به کي وبګرځوي د ده دا سر د خر، د دې نه وله ویرېدل پکار دي چې الله پاک به وګرځوي، وابړوي د ده دا انساني سر د خر سر. څومره بدرنګ دی په ځناورو، د انساني سر نه به الله پاک د ده دا سر د خر سر ته واړوي. د دې دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې یو طرف ته وګوره انسان او بل طرف ته وګوره حیوان، او په حیوان کې بیا کوم حیوان؟ خر. د انسان سوچ چې دی که نه، د انسان دماغ، د انسان عقل، الله پاک انسان له ډېر اوچت عقل ورکړی. په دې موقع چې د امام پسې نیت تړلی دی، د منځګزار مسلمان مقتدي دی به د دې الله ورکړلی شوي عقل نه دا کار اخلي چې زه مقتدي ما. مقتدي ته په عربی کې ماموم وایي. څه ورته وایي؟ دا نوم هم زده کوي، خیر دی. ماموم، مقتدي ته څه نوم وایي؟ دا د امام نه دی، امام ماموم. د امام معنا دا پښتو کې مخکې، موږ څه وایو؟ پیش امام. دا پیش ورسره موږ زیات کړی دی، بس د امام معنا څه ده؟ مخکې، یوازې په دې فاصله کې مخکې ده، په مرتبه کې مخکې، په رتبه کې مخکې. د مونځ چې کوم کارونه دي، کوم سبقونه دي، مانځه کې دوه شیزونه دي، یو د مونځ سبق دی، یو د مونځ کار دی. په دې مونځ کې لاس خو باندې کار هم کېږي او په ژبه
سبق هم ویل کی په سبقونو او په کارونو کې امام مخ کی زه ماموم معنا دا په د باندې مخ کې کړل شوی سبقت کړل شوی امام ته مخ کې دی په هر څه کې به امام سي یو خبره وکم کار مخ خیر وړه نو خیر خیر په کپړو جامو کې به امام مخ کی د قوم او د مقتدیانو جامع د امام نسبی قیمتي وي کنه دغه مقتدی مونږ کې کراهت راځي امام کپڑے جامع دا هم د مقتدی نسی اعلی وي بهرحال دغه خو به منی یا نه خدا خیر امام مخ کې دی مقتدی رستو دی لکه ګوره په پیدایش کې پلار سره مخ کې دی او زوی لور رستو دی کدا زوی لور هر څومره سره اسمان سره ولګي کنه اوچت مقام ورته ملو شي خو د پلار نسره رستو دی په پیدایش کې چې کله مانیت تړلو امام پس امام مخ کې دی انساني عقل دا دی د مسلمان سوچ دا دی چې زه ماموم رستو کړل شوی رستو امام زما امام دی نو زه به د هغه نه په هر څه کې رستو یم څنګه چې تینا په دې ډسټنس کې په فاصله کې رستو یم تاسو ته پته ده که یو کس په دې مانځه کې د امام نه شو مخ کې شو مونځ کې مات شو حرمینو تم کلاړ یل تم سوچ کوي چې امام کم ځای ولاړ دی مخ کې ته ونه درېږي هغه دیوال ته چې کوم دیوال ته امام ولاړ دی په هغه دیوال کې مقتدی د امام نه نشي مخ کې کېدی نو څنګه چې دا مسله معلومه ده چې د امام نه په فاصله کې مخ کې کېدلو سره مونږ ماتي کنه دغه شانتي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام احمد رحمهم الله د دې خبرې قائل دي چې په سبق کې او په دې افعالو کې رکوع ته تک کې رکوع نه راوچتېدو کې سجدې ته تک کې د سجدې نه سر راپورته کولو کې وایي که یو مقتدي مخ کې شو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي مونځ مات شو نو اوس دلته موږ دا خبره کوله چې دته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویره ورکړه چې الله به وګرځي د سر د خر ما یو دا خبره کوله چې یو انساني سر دی یو د حیوان سر دی او په حیوان کې بیا د خر نو دا اصل کې په بلادت ویل کېږي که مقلتوب خر په دې څاروو کې سره وي انتهایی کا مقل دی د ځنګل بادشاه چې اوس مری بوډا شوی او کمزور یو لومبړي ته ویل ګیدړ ته ویله چې تخکار دی د غار خولې له راوله چې زی هړب کم ورپسې ګرځېدی نه شم بي غم اوس لاړو په شین چمن کې د غر په بیخ کې ښه سرب خر سرېدو خر له ورنو دا لومبړه ورته ویل لازا بادشاه بوډا شوی دی هغه وایي زه خپل نایب جوړوم ما د مرګ نه پس چې ځنګل بادشاهي ته ماته ښه ښکاره شوې ته راځه او ورسره را روان شو سوچ خو پکې نه که نه خر کې او چې بیا د بادشاهۍ واورېدو چې د غار خولې له خو یې رانږدې کړو که نه زمری ورته رډي ناست خو ورغړم بې کړ دا غوږې والا خوله کې ورل او نور بد شو غوږې ونه کټ او وینو سور خر هیک چغې وایي منډې لاړو ځان یې پټ کړو بادشاه لومبړې ته وایي کار خو خطا شو لومبړه ورته یې زمړه وایي د غار خولې له مې دله راوستو بیا هم ته خو زه بهرحال دا خر دی وي بیا یې دله راولم ورپسې ورلو بیا لومبړه ورله ورپسې خر چې د لرې نه وکتل لومبړې ته وایي که راجوخ شوې که نه لومبړې ته وایي که راجوخته شوې په لتو د نڅاو باسم لومبړه ورته وایي صیبه ته خبره وره په خبره د ځان نه دی پوه کړې خر ته وایي خبره د ځان نه دی پوه کړې بادشاه در سره د حکومت څه پټې خبرې غوږ کې کول غوښته چاته بل چاته نه کولې تا ته یې کول نو هغې له خوله در جوخته کړې نه وه چې تا راهی کړ دا څه دی بادشاه پټې خبرې رازونه یې راته ویل او که نه بیا یې را روان کړو دې ځلې چې راوستو بادشاه پوه کړی چې بیا د نه خطا نشي کېږي بیا موږ په لته ووجني دې ځل ورته بادشاه ځان ډډي کړی و زمري خو چې خر رالو یې سټ کې ونیو سټ یې تل ته لړاو اثر هغه ځای کې پروت دی او زمری خو د څو ورځو نه وږی و هغه تنې ته لاد نه وته د خر هغه تنه خوري لومبړه غلې غونته د شانه راتاو شو د خر هغه کوپړی کې ونښته و هغې نه هغه مازغه ټولو خوړ دماغ بادشاه چې د تنې نه فارغه شو هغه سر یې راوچت کړو چې سر یې وکته هغې کې خو اصل شی نشته دی مازغه نو بادشاه دغه ته وایي لومبړي ته وایي د دې مازغه څه شوه نو لومبړه ورته وایي چې د ده مازغه وی دی بیا تاله دوباره راتلو نبی علیہ السلام فرمایل وی د چې دا کوم مقتدی د امام نه مخکې رکوع لځي د رکوع نه مخکې راوچتېږي سجدې له مخکې ځي سجدې نه مخکې راوچتېږي څلور کارونه دې کې د دې په دې خبره ویریږي چې د ده دا سر به الله د خر کي یعنې څه مطلب څنګه چې د خر مازغه کار نه کوي که نه او که مقل دی په دې ځناورو کې هم سره هغه د حیواناتو عقل هم پکې نشته دی دومره کمزوری دی نو الله به دې انساني سر له دا څومره د شرافت نه ډک سر دی او څومره لوی عقل الله پاک انسان له ورکړی دا هوایي جهازونه چې په هوا روان دي دا څومره ساينس او ټکنالوژي چې ترقي کوي خدای الله پاک د انسان ته مضبوط اچولي دي چې داسې وکړه کنه ایجادات وکړه نو یو مطلب دا دی چې الله د ده دا سر به وي د انسان سر خو دې کې به د ځناور
چې هغه خر دی دغه په شان مازغه وي پکې عقل وکار نه نه د دنیا په کارونو کې او نه د آخرت په کارونو کې ځکه صاحب دې په خپل پوزیشن نه دی پوي د پوزیشن سره د نامه سره چې د په اخر صف کې ولاړ دی او امام دی د نامه سره ماموم معنا د هغه څوک چې دغه امام وي یعنی د هغه مخ کې څوک وي نو مخ کې څه مطلب په فاصله کې مخ کې په سبق کې مخ کې په کارونو کې مخ اوس سه بکزت نه په کارونو کې سبق کې مخ کې کېږم او په فاصله کې ته مخ کې کېږم مخوار چاته پته چې مونږ مات سه به خپل پوزیشن نه پیژن حفقی کو بنا ځینی مقتدیان داسې دي چې هغه دغه د خیال منځ دی خیالي منځ دی موږ ته اتوماتیک منځ وایو یو خیال تړلې دی چې دومره وخت کې امام رکوع لذي دومره وخت کې راوچتیږي کدا سي د خطا نه داسې امام پسې ودرېدو چې هغه امام لږ سلو او مزو د محلي امام تیز دی او د دفتر امام هغه سلو دی هغه رومونس کوي چې دی ورپسې ودرېدو نو دغه اموخت څنګه اخیستی دی زر زر خپل امام پسې یو فاصله او یو اندازه د نوٹ کړی ده هلته دی په اول ځل باندې د دفتر یا د بلې محلي امام پسې ودرېدو دا په مزه دی چې په مزه دی په هر کار کې ته دی مخکې یوه شوه ځان ته به ګورو او په دې باندې وایي څومره سخت وایي دی وي دا سر به ول الله د خر کی مطلب دا دی چې د دماغ به بیا کار نه کوي اوس وګورو که نه زموږ عقلونه کار کوي څومره غلطیانې موږ نه کېږي هم دنیوي معاملاتو کې هم دیني معاملاتو کې سنګینې غلطۍ کېږي دا یې په وجو کې یو وجه دغه خلک وي بادامو سره دماغ زیاتېږي اوس د هلکانو جنکو د سکوله د نهم او د لسم د بورډ امتحان دی وي بادام وله راوړه بادام نه صحیح مونځ دی کوي دماغ بیا کار کوي په خپله دې ته هم دعا وکړئ چې الله پاک دا څومره سټوډنټان دي د نهم لسم د بورډ امتحان دی الله دې کامیاب کړي په نیکو مقاصدو بل یو اموخت ځینې مقتدیانو دا اخیستی دی التحیات کې سبق وایو که نه دوه قاعدې دي څلور رکاتیز او درې رکاتیز مونځ کې څو قاعدې دي لومبنۍ قاعده کې سبق څومره پورې ویلی کېږي ښه مقتدي ته ګوره ښه ځان ته به ګورو التحیات شروع کړي دا خو چې عبده و رسوله ته ورسېدو که نو د پوره کو امام لا نه دی پوره کړی د پوره کو امام لا نو دی به اوس څه کوي د ده دپاره مسله څه ده د مقتدي دپاره بیا دې د سره شروع کړي تحیات درې ټکي پکې وویل څلور یې پکې وویل پنځه یې ورکې وویل صحیح ده بیا یې نه شروع کوي بس غلی دې کښېني دوه کارونه دي د مقتدي دپاره یا دي عبده و رسوله نه بعد بیا څه کړي د سره دې شروع کړي او که د سره نه شروع کوي دوه مسلې دي که نه صاحب خاموشه دي کښېني نه دی نه دوباره د سره کوي او نه خاموش کښېني دی چې څنګه عبده و رسوله ټکې ووایي که نه غاړه تازه کوي د دې څه مطلب دی چې امام صاحب ودې که څنګه چلې پاته که نه ما خو پوره که دا دی د دغه په نیت باندې وکړه چې امام له کاشن ورکړو مونځ مات شو دا د خبرې وکړي دا غاړه تازه کول څه شوي رښتیا وایي مونږ او تاسو چې یو کس رانه مخکې روان وي او هغه ځان ته متوجه کوو نو عام عرف کې مونږ چې ورپسې وکړو د دې مطلب دی چې ما ته وګوره دا خبره ده کاشن دی او په مانځه کې خبرې او کاشن یې ورکول داسې دي منې دي حرام دي مونځ مات شو ورته دا شان اخرنۍ قاعده کې سبق تر کوم ځای پورې دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة ما د امام نه مخکې پوره کړه د امام نه مې مخکې پوره کړه چې د امام نه مې مخکې پوره کړه اوس ما دپاره دوه مسلې دي یا به داسې کار وکړم چې بیا به تحیات د سره کړم بس ګورم چې تر هلته یې مور رسول نو او که دوباره نه شروع کوم خاموش دې کښېنم نه صاحبه زما عادت دا دی چې قدا عذاب النار خو یم که نه نو څه کوم دا نه دی دا د التحیات یو ټکې ګرځولی دی دی په دې پوه کوي چې دې سره مونږ ماتېږي که ته امام خبرې ځینې بهتر هم دغه دی چې بیا یې د سره شروع ځینې داسې دی که د ده وس کېدی شو که نه دی خو هلته ناست دی امام پسې هلته ولاړ دی که نه د صف په آخر سر کې یا په آخرني صف کې دی امام لیټ شو تحیات کې سلام اړولو کې یا په راپورته کېدو کې د سجدې نه راپورته کېدو کې یا د قاعدې نه رکعت پورته کېدو کې لیټ شو ځینې داسې اموخته خستی دی او دا نیت دی که وسې کېدی شو دی به رامخکې شو دا امام بیا دې ترخونو کې نیولی او ده به په خپله مرضی کېنولو پاسول دا کم کارونه چې بیان شو که نه دا یقین دا د انساني عقل نه دي ځکه نبي علیه السلام وفرمایل چې په دې دې ویرېږي چې دله به الله دا سر د خر کې مطلب څه دا کنایه ده عن تسییره بلیدا لا یفهم کالحمار دا دلیل الفالحین د ریاض الصالحین شرح بل کتاب مې راخستی دی مخې ته پروت دی دا تاسو ګورئ که نه هغه کتاب ورلاندې دا پې باندې دې کې دا لیکلي چې د خر غونته بیا الله بیا عقله کړي تاسو وکتل لومبړي بادشاه ته څه وویل که ده کې دماغ وی دی بیا راتلوس که هغه کې وم نو هغه کم کار ترې واخیستو اوس انسان کې چې دي نو دی به ترې څه کار به تلي کار څه دی زه ماموم یم او دا مخکې چې په مصله ولاړ دی د پیغمبر علیه السلام دا څه دی امام دی هغه هر څوک دي یو ټایم دپاره مقتدي بلکل ګیره خریلی بوچګړی هغه څه شو
مخکې شو ورپسې کېږي هغه امام دی یو ساعت لپاره تابعداري به کوو وروستو به یې ماتې نه صحابه فرمایي ما ته غوږ ونیسئ او د دې نه پس د صحابو په دې وینا عمل شروع کړو صحابه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د قومي نه کله سجدې دپاره الله اکبر وویل چې ښه به ځمکې ته ورسېده تندې او پوزه مبارکه به یې په ځمکه کېښودل هغې نه پس به موږ را روان شو صحابه څه وایي د قومي نه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد مو ویل اوس به چېرته ځو نو پیغمبر علیه السلام به ښه د مزې ځمکې ته ورسېده لاسونه مبارک تندې پوزه مبارک یعنې سجدې هیئت به په ځمکه جوړ شو هغې نه بعد به موږ ور روان شو دغه شان راپورته کېدو کې اوس راپورته کېدو کې خو چې موږ د سجدې نه راپورته کېږو امام راته ښکاري نه ښکاري په سجده کې خو امام نه ښکاري نو امام چې کله وایي الله اکبر دا الله اکبر دوه ټکي دي که نه دا شروع کېږي څه نه الف نه ختمېږي په څه باندې بر را باندې چې را کله پوره کي بیا به زه الله الف شروع کوم او دې سره به حرکت شروع کوم دا طریقه ده امام کله الله اکبر ویل دوه ټکي دي دا الف نه شروع کېږي الله او بر اکبر بر باندې را باندې څه کېږي چې کله رای سکا ختمه کا اوس امام حرکت دې سره کړی دی د بره د تلو دپاره د ښکته د تلو دپاره د دې بره د دې را نه پس به زه ورپسې څه شروع کوم الف الله اکبر خپل الله اکبر به ویم او هغې سره به زه حرکت شروع کوم نو الرډي به زما حرکت رستو راځي د امام نه وینا به هم رستو راځي دې طریقه ده شابسي اوس پوه شو دی ولاړ وي نه ولاړ وي ته ولاړ اوسه خلک پرېږده مړه به نه ته وکړه که نه خیر دی او داسې وکړه خیر دی نه لیټ کې خو ګناه نشته دی مخکې تلو کې ګناه ده لیټ کې ګناه نشته دی لیټ کې څه خبره هم نشته د ده سماجي دا دي نو څوک وکړه او دویمه خبره زه وروسته سره خبرې کوم بیا ځې به نن د چوټي ده نبي علیه السلام وفرمیل او یجعل الله صورته صورت حمار یا به دا به ټول سمو که نه دا تاسو کوچ چې تاسو سم شئ چې یو ته سم شئ که نه ټول سمېږي الله پاک به وي د ده دا شکل د خر کي صورت نه دی دا کاسه د مخکې ده انسان له خو الله ډېر ښکلی شکل او صورت ورکړی دی د دې عمل د وجې نه به الله پاک د رښتیا او حقیقتا دا شکل د خر کي او کتابونه لیکلي دي کتابونه لیکلي دي چې داسې حقیقتا شوي مو شیخ ابن حجر الهیتمي په خپل معجم کې یو واقعه نقل کړې ده د مشکات په حاشیه باندې دا واقعه نقل ده د حدیثو یو محدثو یعنی استاد الحدیثو خلکو ته به حدیث وول هغه چې دا حدیث کله وکتو که نه چې یاره څوک د امام نه مخکې ځي مخکې راځي د ده سر به خدای د خر کوي بس انسان دی محدث دی خو انسان دی هغه ویل ته راشه لږه تجربه پرې وکړم د حدیث استاد دی یو ځل امام پسې ودرېدو دی وروستو صف کې ولاړ دی بل څوک امام دی ده په دې حدیث تجربه کوله ته ورګه تجربه پرې کوم قصدن د امام نه علم هم ورسره شته چې حدیث ورته معلومه دی تاسو سره اوس علم رالو او قصدن یې داسې وکړه خو چې څنګه یې وکړه هم په هغه ټایم باندې اټومیټکي دا سر د خر شو نو بس بیا خو انسانانو کې داسې انسان ژوند نشي تورولی خدای پاک دې داسې حال نه وساتي چې اوس وخت کې که مونږ او تاسو ته صاحب کشف وکتل که نه نو مونږ کې ډېر خلک ورته څوک ورته لړمانان ښکاري څوک ورته خره ښکاري څوک سپي خویونه دي هغه خویونه په چهره ښکاري خو دا اصحاب کشف ته ښکاري او د ده په دغه ټایم باندې سر د خر شو انسانانو سره ژوند نشو کولی بس لاړو په سر باندې رومال اچولی دی او یو صحرا کې ژوند تېروي یو طالب ورسره چا ورته ویل چې داسې لوی عالم دی طالب ورسره شروع شو حدیثونه وایي خو په پټ مخ ورته استاد سبقونه ښایي کتاب یې شروع کړی دی لکه څنګه اوس زموږ دا کتاب په اختتام باندې دی کتاب ورته خلاص کو اخرنی سبق دی په مخه ورته وایي پګړې به ورته تړي سند وله ورکوي چې زه بچې تا دا حدیثونه وویل اوس نورو خلکو ته ښایه نو اخره کې ورته درخواست کوي چې ما ته خو دا ټول کتاب ټول حدیثونه په پټ مخ وخول مخ ور راته وښایه انسان دی که کله چېرته ټکرو شو ښار بازار ډله ډله کې چې پېژنم خو دې که نه چې زما دا استاد دی او استاد ورته وایي بچې داسې کار وکړه بس سبقونه دې وویل او نورې کیسې پرېږده مه کوه شاګرد سخت شو نه د خدای یوه ده چې استاد مخ به راته ښیي نو استاد ورته ګوره که زما مخ دې وکتلو نو خفه به شي او ورته وایي نجید امره دې کې څه خبره ده مخ کتو بس رومال یې د مخ نه اخوا چې ویې کته شاګرد حق دک حیران شو سر د خر دی شاګرد هم څوک د استاد سره چې الله داسې کار کولو که نه نو دا په دنیا ښودله دا هم څه د مرتبې والا دا شاګرد چې دا هم مرتبې والا شاګرد داسې کار وکړو چې اودس کې خو د الرډي نه ښکلی اودس یې کړی مصلی وغوړولو او 2 رکاته نفل کوي په مسلمانانو چې څه مشکل هم پېښ شي که نه دی د صحیح اودس صحیح 2 رکاته منځو کې دا مشکل به خدای حل کوي که مشکل حل نه شو نو واده کې څه اونچ نیچ نشته د ده اودس کې به اونچ نیچي مونځ کې به اونچ نیچي شته پکې که نشته زموږ اودسونو منځونو کې اونچ نیچ
داسې اونچ نیچ دی ورکې چې د سمېدو خبره نه ناممکنه ښکاري. 2 رکعاته نفل وکړو او دعا غواړي لا لاسونه په مخ نه دي راښکلي چې یا الله زما د استاد دا مخ ښه کړه. استاد ته به دعا کوو که نه؟ استاد لپاره دعا کوي چې یا الله دا چهره د انساني چهرې ته واړوه، لا لاسونه په مخ نه دي راښکلي چې هلته کې د استاد مخ صحیح شو واپس. نو دا هم ممکنه ده، دا هم کېدی شي چې الله پاک د دې مقتدي دا سر د رښتیاو څه ته واړوي، د خر سر ته واړوي. الله پاک دې په د پوهې سره سره د عمل کولو توفیق راکړي. صحابه کرامو به فرمایله چې نبی علیه السلام سجدې له کله به ورسېدو نو هغې نه بعد به مونږ حرکت شروع کول ورپسې به ورتلو. اسانه ده، ګرانه نه ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.